حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځلې په خانه کعبه کې دغلته ناستو، نو په دغه صحن د خانه کعبه کې یو څو کافران نور هم ناستو چې په هغې کې یو ابو جهل، دویم ولید ابن مغیره او دریم عاص بن وائل او داسې نور ملګري دا سرداران د مکې چې کوم دا ناستو. نو دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل وی کو ته چېرته رښتینی پیغمبر که نه نو ته دا سپږمۍ دوه ټوکړې که. داسې د 14مې سپږمۍ راختلې وه داسې په ولاړه وه، نو دا شپه وه دوی په عبادت کې مشغول او دوی د بوتانو عبادت کوو، نبی علیه السلام د الله بندګي کوله. نو دوی ورته وویل کو ته د الله تبارک وتعالی رښتینی پیغمبر یې زه دا سپږمۍ دوه ټوکړې که. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل کو چېرته الله تبارک وتعالی داسې وکړي نو تاسو به ایمان راوړئ؟ دوی ورته موږ به ایمان راوړو، بلکل به موږ ایمان راوړو. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام د شهادت دا ګوته اسمان ته داسې کړه او د سپږمۍ ته مخامخ داسې کړی چې داسې کړه که نه سپږمۍ په منځ وچاودله، دوه ټوکړې شوله. یوه ټوکړه لاړه په جبل ابي قبیس باندې ودرېدله او بله ټوکړه لاړه په جبل قیقاعان باندې ودرېدله. دا دوه غرونه دي هلته کې. نو یوه ټوکړه د سپږمۍ یو غر ته لاړه او بله ټوکړه بل غر ته لاړه، په منځ دوه شوله. تمامې مکې خلکو ورته کتل، لږ ساعت خو هم نه وه که نه، لږ ساعت هم نه وه، ځکه چې د مازدیګر او تر ماښام چې څومره ټایم دی که نه دومره ټایم مقدار کې دا دوه ټوکړې وه. که دا خو کافي ټایم وي که نه، تقریبا څه ګنټه ټایم به وي نه، د مازدیګر او تر ماښام چې څومره ټایم وي نو د دومره ټایم په مقدار باندې دا دوه ټوکړې وه، داسې دوه ټوکړې وه. تمام مکې والا وکتل، مکې والا وی داسې کو که نه چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په موږ باندې جادو دا زموږ د سترګې کار نه کوي، دا کار نه کوي، د زموږ په سترګو باندې نظربندي وکړله. وایي داسې به وکړو که نه چې کم خلک سفر له تللی دی هغه واپس راشي د هغې نه به تپوس وکړو، ځکه د نبي علیه السلام جادو خو په مکه والو چلیږي خو په ټوله دنیا خو نه چلیږي وي که نه، د هغې نه به تپوس وکړو. نو چې کم خلک د سفر نه راغی او دوی ترې نه تپوس وکړو وی آیا تاسو هم دا سپږمۍ دوه ټوکړې لیدلې وه؟ هغې ورته ویل بلکل موږ دوه ټوکړې لیدلې وه، بلکل موږ لیدلې وه. خو بیا دوی د ضد او د عناد د وجې نه ایمان را نه وړو. او د دې ذکر الله تبارک وتعالی په قرآن کې کړی دی، اقتربت الساعة وانشق القمر. سپږمۍ په منځ باندې وشلېدله، قیامت را نږدې شوی دی، ځکه د قیامت د علاماتو نه یو علامت دا هم دی چې سپږمۍ به په منځ دوه ټوکړې شوي او هغه علامه واقع شوې ده. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت را نږدې شوی دی ځکه سپږمۍ په منځ باندې دوه ټوکړې شوه. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. و دوی هر قسمه معجزه ویني که نه دوی وایي دا جادو دی، دا جادو دی. نو دوی بیا هم په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان را نه وړو. اوس دلته یو اعتراض راځي او هغه دا ده کوم قوم چې فرمایشي معجزه د پیغمبر نه غوښتې ده که نه، دا د الله قانون دی. ګوره د الله قانون دا دی چې هر پیغمبر له معجزې ورکړي او هغې معجزو باندې خلک ایمان راوړي، د دې پیغمبر صداقت پکې. خو چې کله خلکو فرمایشي معجزه غوښتې ده او بیا یې ترېنه انکار کړی، بیا الله هغه قوم نه دی پرېښی، بیا هغه نه دی پرېښی الله تبارک وتعالی. لکه د صالح علیه الصلاۃ والسلام سره ډېر شي معجزې وې خو قوم ترېنه څه مطالبه وکړه؟ وایي موږ له د دې ګټې نه اوښه پیدا کړه، د دې نه راله اوښه پیدا کړه. صالح علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل تاسو فرمایشي معجزې مه غواړئ، ګورئ که بیا خو ونه منله بیا خو الله نه پرېږدي، بیا خو تباه کوي. وایي نه موږ یې منو، ته موږ له پیدا کړه. نو د وچې ګټې نه الله تبارک وتعالی اوښه پیدا کړه ده. د دوی فرمایشي معجزه څه شوله؟ پوره شوه. خو دوی بیا هغه اوښه مړه کړه ده، دې قوم هغه اوښه څه کړله؟ مړه کړه. نو چې مړه کړه د الله عذاب پرې راغی که نه، الله ترې مخ د ځمکې وزګار وکړه. نو د الله قانون دا دی چې کوم قوم فرمایشي معجزه غوښتي په خپله خولې غوښتي او الله ورته رالیږلي او بیا هم انکار کړی، بیا الله هغه قوم تباه کړی دی، بیا هغه پرېښی نه دی. نو دلته خو دوی تباه نه شو. دا یو سوال راځي که نه؟ نو
د دې دوه جواب دي. یو جواب دا چې الله تبارک وتعالى په غزوه بدر کې کړ چا چې تنه انکار کړو الله تبارک وتعالى سکو په غزوه بدر کې مردار کړو کنه الله مقدس مکه ته وزګار نه. او دویم دا چې بعضی کسانو پکې ایمان راوړ په دغه نو کو ټول نو راوړل بیا به الله عمومي عذاب راوسته وو خو بعضی کسانو پکې سره وړو ایمان وروړو ځکه د عذاب نه بچ. نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام لوی معجزه ده. د سپوږمۍ په منځ باندې دوه ټوکلې شوي د نبی علیه السلام د شهادت په معجزه. دا تقریبا 15 کاله مخکې دا واقعه راغلی و د مدینه منورې د هجرت نه مخکې. دغه رنګې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو معجزه دا هم ده چې الله تبارک وتعالى په نور واپس کړي. الله تبارک وتعالى په نور واپس کړي. اگر چې دا واقعي چې دا نو دا په مدینه منوره کې راغلي د هجرت نه وروسته بیانول پکار. ټیک شو. خو زه دلته کې د دې سپوږمۍ سره په مناسبت باندې بیانوم. د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو معجزه دا هم د چې الله تبارک وتعالى نور واپس کړي دی. حدیث مبارک کې راځي د دې حدیث راوی چې دنه اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها ده. دا فرمای وی نبی علیه الصلاۃ والسلام د خیبر ته نږدې یو ځای دی داغه نوم د صحابه وی په دغه مقام کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د علی رضی الله تعالی عنہ په غیږ کې سر ایښی او داسې ملاس. مقام صحابه کې نبی علیه السلام د علی رضی الله تعالی عنہ په دې غیږ کې سر ایښی او ملاس په دې پتونی ولا سر ایښی. خو صحابه کرام مونږ کړو خو علی رضی الله تعالی عنہ مونږ نه وکړي. مونږ لا نه وکړي. نو هغه د غرض چې نبی علیہ السلام په پاسې زب مونږ وکما په دې دوران کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د وحی اثر شروع شو. د وحی په نبی علیہ السلام شروع شو. چې وحی شروع شو علی رضی الله تعالی عنہ پاسې دې نشو ځکه په پتون باندې د نبی علیہ السلام سر مبارک خو دې دی. دلته د مونږ ټیم هم روان دی حتی در دې پورې چې د مازیګر ټیم لاړ ما خام شو د علی رضی الله تعالی عنہ مازیګر مونږ قضا شو. چې قضا شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې کله وحی ختم شو کنه نو داسې سری روچت کو وی غره تخکاری علی چې تا د مازیګر مونږ نه کړي. علی را تخکاری تا د مازیګر مونږ نه کړي. مې د الله پاک پیغمبر قضا شو را ده په غیږ کې مې تاسو وای په تاسو وحی شروع شولا تاسو ته مې ویلې نشو د مازیګر مونږ سره قضا شو. نبی علیہ السلام داسې اسمان ته وکتل یا الله علی چې دی نو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې اسمان پر سر اوچت کو کہ اللہ علی خستاد رسول پر خدمت کے لیے گیا. اللہ علی خستاد رسول پر خدمت کے لیے گیا. اللہ مونږ ته نزدیک قضا شو. الله د انور خو په واپس کا کړ چې دې د مازیګر مونږ په ټیم باندې وو کې د انور په واپس کا. حدیث مبارک کې راضی وی الله تبارک وتعالى انور واپس کا. اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها فرمایي وای داسې نور اولګدو چې په غرونو باندې د نور شعاګان رالی د نور شغلی رالی بیا رڼا شوله نور تر هغه پورې ولاړو تر څو چې علی رضی الله تعالی عنہ د مازیګر مونږ نه وکړي. چې کله علی رضی الله تعالی عنہ د مازیګر مونږ وکړ کنه پس دا غینه ما خام شو. دا غینه پس ما خام شو. دا د نبی علیہ السلام معجزه ده او د علی رضی الله تعالی فضیلت هم دی. ګوره ښه دا هغه صحابي دی چې د چا د پاره الله تبارک وتعالى نور واپس کړی دی. دا هغه صحابي دی. نو دا د نبی علیہ السلام معجزه ده. یو د نبی علیہ السلام معجزه دا و چې الله تبارک وتعالى نور ایثار کړی و. نور یې څه کړی و؟ ایثار کړی و. په ځای ودرولې و. حدیث مبارک کې راځي و چې کله نبی علیہ السلام د مکی مشرکینو ته د معراج واقعه بیان کړه کنه چې زه بیگانه شپه کې اسمانونو ته ختلې وم او په بیت المقدس کې مې تمام پیغمبرانو له جمع مور کړی دا او بیا د هغې ځای نه اسمانونو ته تللی ما. نو مشرکین مکه ورته تپوس وکړو چې زه د بیت المقدس علامات راته بیان کړه څو ستنې دي څو دروازې دي. دا تپوسونه ګوره دغه ضدي تپوسونه دي. څه دي؟ ضدي تپوسونه دي. زمونږ د مسجد ته یو سړی راغی او دلته یې مونځ وکړو او بار ته نه ووتو او ته ترې نه تپوس کوې په دې مسجد کې څوک جوړ کوي معلوم یې به ورته وي. زه به ټول عمر یم خو ما ته اوس تپوس وکړو ما ته اوس هم پته نشته چې څوک جوړ کوي دي. نو دغه ضدي تپوسونه دي. دوی ورته وایي چې ته مسجد بیت المقدس ته تللی څو ستنې وي
سوی دروازې وي دا تپوسونه دي شروع کړو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام په مسجد دا بیت المقدس داسې مخامخ تمامه پردې لري شو بیت المقدس ورته بالکل مخامخ شو نبی علیه السلام داسې قتل پلان کوي استن پلان کوي دا دروازه مخه ته قتل ویلی ورته دا نبی علیه السلام سوا معجزه دی ورته وی ښه زمونږ هغه کومه قافله چې شام ته تللی د تجارت په غرض باندې شام ته تللی د تجارت قافله ده هغه به کله واپس راشي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل د بوت په ورځ به واپس راشي د شورو ورځ چې کومه د بوت په ورځ به واپس راشي وی ښه د بوت ورځ رااله خلکو انتظار کو په مکه کې چې اوس زمونږ قافله را رسي تر دې چې قافله راونه رسیده نور پناه کېدو په مکه کې خلکو یو لوی غوغا شروع کړه خندرې شروع کړو وای دا و چې زه پیغمبر یم او دا و چې ما ستاسو قافله لیدلې ده او دی و چې د شروع په ورځ به راځي کم دی ماښام راغی قافله کم ده نبی علیه السلام داسې اسمان ته وکتل وی الله دا انوار خو لږ ودروه الله دا انوار ودروه ماښام مه راوله الله چې قافله راورسي حدیث مبارک کې راځي وایي دا انوار په خپل ځای ایثار شو دی ولاړو تر هغې پورې چې څوک پورې قافله مکې ته رادننه شوې نه چې قافله مکې ته رادننه شو که نه نور خپل حرکت شروع دا هم د نبي علیه صلات وسلام سوه معجزه په هر حال یو خبره درته زه بار کوم او هغه دا چې په دې خپل ایمان باندې ډېر شکر ایستل پکار دی د چا په قسمت کې چې الله تبارک وتعالی ایمان نه لیکلی که نه هغه دا دومره غټې معجزې لیدلي د هغې باوجود انکار کړی دی دا عطایي سیز دی دا وهبي سیز دی الله چې وغواړي چاته نه وري دا داسې نعمت دی چې د دې شکر نه ادا کړي داسې ښایسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د ګنټۍ د نشان سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې ملاویږي او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ. والسلام ډېره مننه.